الله رب العزت په دې مخ د ځمکه باندې مختلف قسمه بیماریاں پیدا کړي دي. دا د دې دپاره دي چې کله داسې انسان چې هغه په ګناهونو کې مخته وي، دغرنګې ډېر زیات ګناهونه ترې کېږي، نو الله رب العزت په ده باندې بیماریانې راولي. د دې دپاره چې الله رب العزت ته ځان ور یاد کړي، دغرنګې د ګناهونه یې پرې پرېږدي، الله رب العزت به بیماري راولي. بعضې وخت کې په نیک انسان باندې هم بیماري راځي، الله رب العزت له درجه اوچتوي. لیکن بعضې داسې بیماریانې دي بعضې چې هغه انسان مکمل ختموي. ډېر ښایسته انسان به وي، ښایسته شکل و صورت به له الله رب العزت ورکړي، ښکلې باډي به له الله رب العزت ورکړي، اواز به الله رب العزت ښکلی اواز به له الله ورکړي. خو بعضې داسې بیماریان چې کله پرې راشي نو نیست او نابودې کړي، ختم یې کړي. هغه بیمارۍ د وجې نه انسان داسې شي چې هغه شکل او صورت یې مکمل ختم شي، مکمل بدل شي. ګوره کینسر دی، کینسر داسې بیماري ده چې الله رب العزت ترې نوم یې انسان وساتي. الله رب العزت چې په چا باندې راغلی الله هغه روغ کړي. خو دا داسې بیماري ده داسې چې انسان مکمل ختموي. انسان دا شکل ډېر ښایسته شکل وي، لیکن دا شکل د انسان دا مکمل بدل کړي. دې د وجې نه په هر حالت کې د الله رب العزت شکریه ادا کول پکار دي. چې کله الله رب العزت انسان له روغ جسم ورکړي، دا د کامیاب کس علامت هم دي. چې کم کس الله رب العزت د هرې بیمارۍ نه روغ پیدا کړي، دا خپل حلال مال هم شي ګټلی، د الله رب العزت عبادت هم شي کولی. لیکن کله چې الله رب العزت یو انسان روغ پیدا کړي، بیا هغه انسان د الله رب العزت شکر نه ادا کوي، حلال مال نه ګټي، عبادت نه کوي، نافرماني کوي د الله رب العزت جنگ ته او د الله رب العزت دشمنۍ ته هر وخت دغرنګې سینه ډبوي او دا کارونه کوي، الله رب العزت یې راونیسي. نو بیا انسان ډېرې توبې وباسي، لیکن الله رب العزت ګریب دا ډېر سخت دی. ډېر صبر الله رب العزت انسان ته ډېر زیات صبر کوي، ډېر زیات پرې خفه کېږي. د اویو میندو نه سوا الله رب العزت په انسان خفه کېږي. لیکن انسان څه کوي؟ انسان په هر وخت ګناه کې مخته وي، هر وخت ګناه کوي. چې کله الله رب العزت راونیسي، بیا توبې وباسي، بیا هغه نه وروسته ډېر کارونه کوي، بیا هېڅ نه کوي. مخکې د هغې نه چې الله رب العزت تا راونیسي، هغې الله رب العزت ته توبه وباسه، استغفار وکړه، الله ته په سجده باندې څمله. قسم دی چې زرګاو لکونه کرباو کروڑ دلایل د یوې ګناه دپاره ته ګورې، نو قسم دی معمولي ذره ګناه به دې کړي، په دلیل باندې هغه تا ته نه معاف کېږي. خو کروڑاو دلیل ته وګورې چې یا الله ما دا ګناه داسې کړې وه، دا تکلیف و، هغه و، ډینګرې و، زرګاو دلایل به د الله رب العزت مخې ته پیش کړي. لیکن په یو د په کرباو دلایلو باندې به یوه ګناه انسان ته نه معاف کېږي، او کروڑاو ګناهونه به دې کړي، کرباو ګناهونه به دې کړي، ځمکې او اسمانونه به دې د خپل ګناهونو نه ډک کړي. لیکن یوه اوښکه الله رب العزت ته توی کړه، یوه سجده الله رب العزت ته ولګوه، الله رب العزت به دې ټول ګناهونه معاف کړي، ټول ګناهونه به دې الله معاف کړي. الله داسې غفور رحیم ذات دی. نو الله رب العزت دې هر قسم انسان د کینسر نه، د داسې بیمارۍ نه وساتي چې هغه بیماري به ختمېدونکې نه وي. دا هغه بیماري ده چې د انسان د غوښه، د انسان د هډوکي ختموي، داسې بیماري ده.